چې یو یا زر فرشتي به ستا لپاره مقرر شي او که په دغه شپه یا ورځ کې تا ته مرګ راغی مرګ به شهادت وي. سبحان الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د کومو آیاتونو په باره کې قسم خوري چې زما د قسم په هغه ذات چې د چا په قبضه او قدرت کې زما ساده که دا آیاتونه څوک په پوره یقین سره په یو غر باندې ووایي نو هغه غر به الله د خپل ځای نه وخوځوي. او دا قسم نبی علیه السلام مبارک په کومه موقع خوړلی دی؟ په هغه موقع وخوړو چې یو صحابي دغه آیاتونه د یو داسې مریض په غوږ کې وویلې شوف یې کړه چې هغه په ډېرو مرضونو کې او په سختو مرضونو کې مبتلا او هغه په هغه ټایم الله جوړ کړو. نبی علیه السلام ته تاسو کو چې تا په د باندې څه ولوستل نو هغه صحابي ورته هغه آیاتونه بیانوي او نبی علیه السلام مبارک بیا دغه آیاتونو دغه فضیلت په قسم خوړلو سره څه کوي اورئ. نو یو بر سره دغه آیاتونه وپېژنئ، دویم بر سره هغه آیاتونه وپېژنئ چې حدیث مبارک کې راځي چې کم بندې سحر ووایي نو د ماښامه پورې د ده دپاره الله اویا زره فرشتي مقرر کړي چې دا د ده دپاره د ماښامه پورې د رحمت دعاګانې کوي او که په دغه ورځ کې دې بنده ته مرګ راغی نو مرګ به د شهادت وي. دغه شان که چا ماښام دغه آیاتونه وویل نو تر د سبا ختو پورې اویا زره فرشتي الله مقرر کړي که په دې شپه باندې دې بنده ته مرګ راغی مرګ به د شهادت وي او فرشتي ورله ټوله شپه د رحمت دعاګانې کوي. نو زما محترمو دا دواړه قسمه آیاتونه د دې کمالات د دې فضیلتونه را سره ضروري په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ، په خپل یې زده کوئ او دغه شان یې خپل کوئ او نورو مسلمانانو ته به یې رسوئ. ګوره جي اول هغه آیاتونه چې نبي علیه السلام مبارک په قسم خوري هغه دا دي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صحابي دی. دا یو ورځ د یو داسې مریض په خوا تېرېدو چې هغه په ډېرو مرضونو کې مبتلا و. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه راولګېده او د دغه مریض په غوږ کې آیاتونه شوف کړه او هغه الله دغه ټایم په هغه ټایم سره الله پاک جوړ کړو. نبي علیه السلام ته تپوس کوي چې تا په ده باندې څه شوف کړل؟ نو دا ورته وایي چې ما د سورة المؤمنون اخري آیاتونه څلور آیاتونه دي د اتلسمه پاره چې د سر نه شروع کېږي نو دا د سورة المؤمنون نه شروع کېږي او بیا په دغه پاره کې دا سورت ختم شوی د دې اخري څلور آیاتونه افحسبتم انما خلقناکم عبثا د دې نه شروع کېږي تر اخره پورې دا آیاتونه مې په ولوستل نو هغه مریض الله جوړ کړو. نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې زما د قسم په هغه ذات چې د چا په قبضه او قدرت کې زما ساده که دا آیاتونه څوک په یقین سره په غر باندې ولولي نو هغه غر به الله د خپل ځای نه وخوځوي. نو زما محترمو موږ تاسو له پکار نه دي چې خپل مریضان په دې آیاتونو باندې دم کو او خپل بیماران چې کوم دي دا آیاتونه هغوی باندې شوف کو په بوی ورله دم کو په غوږ کې ورله شوف کو دا به څومره بهترینه خبره دا علاج خو موږ ته نبي علیه السلام ښودلی یوه خو دا شوه. دویم هغه آیاتونه چې ستا لپاره اویا زره فرشتې مقرر کېږي نو هغه د سورې حشر اتیشتمه سپاره کې سورت حشر چې کوم دی د هغې اخري درې آیاتونه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده د دې نه واله تر د اخره پورې دا درې آیاتونه د دې نه به مخکې سحر اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا به درې کرته ووې او بیا به یو ځل دغه آیاتونه ووې دا به سحر هم وې او ماښام به هم وې. نو دغه فضیلت چې اویا زره فرشتې به ستا لپاره مقرر شي او که په دغه شپه یا ورځ کې تا ته مرګ راغی مرګ به د شهادت وي. سبحان الله څومره بهترین فضیلت دی محترمو ملګرو. دا فضیلتونه او کمالات په خپله زده کوئ او خپل یې کوئ او د دې نه مستفید شئ پیدا ترې والئ او زموږ ستاسو ذمهواري جوړېږي چې مسلمانانو وروڼو ته ورسوو هغوی هم ترې پیدا والي.